او دا زکات دا د مال صفائی ده. په دې سره دا خیره دې تخیره وای چې زکات د تقو باسه، نو په دې سره ستا بقایا مال څه شو، دا پاک شو د مصیبتونو نه، د آفتونو نه، د فضلونو نه. او که چېرې ته وایې چې یاره دا زکات سر مال کمیږي، نو الله تعالی وایي دې سر مال کمیږي نه، دې سر سیوا کیږي. زکات سر مال دا سیوا کیږي، دا د الله یو حکم دی، فرضي حکم دی. د دې نه انکار کول کفر دی. چونکې په دې موقع باندې مسلمانان خپل مالونه څه کوي، دا صفا کوي. زکات دا په نقدیت کې هم دی، زکات دا په زمیندارو لپ داغې په غلا او په فصل کې هم دی، زکات په ګړو بيزو کې هم دی، څاروو کې هم دی، پوخانو کې هم دی. د هر چا متعلق د هر چا چې کم کاروبار وي یا سوي هغه به د هغې متعلق خپل ځان سره جان پړتال کوي چې یاره په نن زمانه کې مثال اوسني وخت سره زه د څومره پیسو مالک یم، چې آیا په ما زکات به زه ورکوم او که څه ترتیب به کوم، یا زما سره دومره مال دی چې په هغې کې شریعت په ما باندې زکات نه دی. شریعت موږ تاسو ته فرمایي چې زکات به هغه کس ورکوي چې هغه د 52 تولې چاندی یا د 19 تولو سونې د دې مالک وي. د 52 تولې چاندی قیمت نن سبا 1,76,000 روپے جوړیږي. 1,76,000 روپے جوړیږي. نو هر کس ځان له سوچو کې چې 1,76,000 روپے را سره کور کې جمع پرتی دي یا بینک کې دي یا مې چاته دي، او یا زه کاروباري یم نو زما سره یا دومره سامان پروت دی مالی تجارت، یا ما چاله قرض ورکړی دی مالی تجارت، په هغه تجارتي سامان هر څه کېدی شي، هغه ګډې بيزي وي او هغه مثال د دکان د کریانې سودا وي. اگر کو داولی نه وي چې لکه نن سبا موږ وایو یاره شګې دي او دا خاري دي، چې هغه نقدیت او پیسې لري، چې هغې باندې خلک پیسې ګټلی شي یا تا په پیسې ورکړي وي، نو په هغې کې سره په هغې کې زکات دی. نو هر کس که هغه نارینه دي که هغه زنانه دي او د خپلو پیسو مالکانې دي، د هغې حساب کتاب جدا دی چې هغې سر سونه هم وي، هغه هم د طواف. نو چې کم کس کم نارینه داسې وي چې د سره په موجوده وخت کې 1,76,000 روپے وي او په دې باندې په زکات کې کال تیریدل شرط دی، چې په دې یو کال تیر شوی وي. اوس بعضې ټیم په دکاندارۍ کې ګران وي، دا به څنګه پته لګي یار دا 2,000 روپے پرون راغلي دي او د دې نه زر هغه بل راغلي دي، نو دا د زکات حساب به څنګه کې، او دا به د چا دومره زور وي چې هر ورځ به وایي چې یار د دې 12 میاشتې وشوې او د دې 10 میاشتې وشوې، نو دا خو به هر وخت حساب کتاب به ګران وي. د دکاندارانو یو ترتیب دی چې بس هغه چې کال راشي، مثال کال تیر شي او رمضان را نږدې کېږي، نو که کومې پیسې پرون راغلي بس د هغې حساب ولګوي، او که د چا 11 میاشتې شوي او که د چا 10 شوي او که د چا 2 ورځې شوي او که د چا ګینټه شوي، د ټول بس حساب کتاب وکړي، یاره ما سره دومره نقدیت دی، دومره زما سره سامان تجارت دی، دومره به خلکو ته دي، دومره را سره نقد پرتی دي، په دومره چې دکان کې سودا پرته ده، نو خپل نقدیت معلوم کی. بیا د هغې نه وروسته چې ده باندې کومې قرضې وي اګرایا ورکوي یا څه ورکوي اتکټ کی، بقیه چې کوم رقم راغی تقسیم 40 باندې تقسیم کی، زکات به ته راوځي. دا د تاجرانو دپاره. زمیندار دی هغه خو چې فصل کور ته راوړي، نو که د لوندي وي نو شلمه ده، او که چېرې د وچې وي نو 10مه ټین دی، 10م بوجی دی او 10م من دی او 10م بالټۍ دی، چې څنګه ترتیب سره هغوی کار کوي. عام طور موږ یو څیز کې خطا کېږو، او خطا کېدل داسې وي چې یو کس دی د سره کور کې د ښځې سره عود کېدل او یا نسۍ سره څه ترتیب دی، یا انګور سره سونه ده 2 تولې ده 3 تولې ده 4 ده 15 ده 7 تولو ته رسي نه، نو دی ځان له په دې باندې ړخه کړی چې یاره شریعت وایي چې 19 تولې شي نو هله به زکات ورکومه، چې 19 ته نه دی رسېدلی نو زکات به نه ورکومه. نو یاد ساته لومبی دا سیز دا سونه معلومه کړه، دا سونه ده د چا، دا ګورئ په خولې باندې چې مونږ ووایو چې دا زما د انګور ده، نو دا په خولې د هغې کېږي نه. که چېرې داسې وي دا سونه واقعي حقیقتاً کې د هغې وي
او هغه خرڅول هم شي، هغه په مدرسو په جماعت کې ورکول هم شي، هغه صدقه کول هم شي، ځان هم خرڅول شي. داسې سونه وي چې هغه د پلار کور نه راوړي وي، خپل مثال نوکری کې استاد وي، په خپل پیسو ځان له سونه کړی وي، د خاوند د هغه په مال کې اختیار نه وي، نو بیا حقیقت کې دا سونه د هغې ده. او که چېرې یو سخر داسې وي چې زوی له واده کو او د زوی له 2 3 4 تولې سونه وکړله، هلکه تا له مې هم وکړه، دله مې هم وکړه، دله مې هم وکړه، خو که ایمرجنسي راله په ګاونډ کې ځمکه خرڅېده یا نور داسې بل کشرې رور دوبۍ او انګلینډ ته ته ده ته پیسې پکار وي، نو مشر اډر وکړي دا سونه راغونډه کوي او لاړ شي او زرګر له وړي او خرڅ یې کړي. نو یو دا طریقه کاري. نو په دغه صورت کې موږ تاسو وایو دا سونه د چا ده؟ د کور د مالک شو، د کور د مالک شو. دا کاکا دا مشر چې د چا اختیار دی، دی به د دغې سونې هم زکات ورکوي. دی به څه کوي؟ دغه سونه به قیمت کې که هغه 3 تولې وي، که 4 وي، که توله وي او که نیمه توله وي، چې د خپل ځان حساب کوي چې په نن سبا کې زه د څومره مالک یم. مثال د حساب کتابو کې او د تجارت سامان چې د سر کمی د هغې حساب هم وکړي، یا د عام انسان دی، د کاروباري نه دی، ولاله بس پیسې جمع کوي، له 100 روپۍ ږدي لږې لږې جمع کوي، نو دی هغه حساب وکړي. کال تیر شي، رمضان را نږدې شي، نو دی وایي یاره نن سبا خو ما سره زیات نه زیات ما حساب کتابو کو خو 3 لک روپۍ ما سره جوړېږي، نو 3 لک نقدیت جوړېږي او ستا کور والو سره کم از کم 2-3 تولې سونه ده، نو دا نه چې ورګه دې سر خدا کمه ده، دغه به ټولې ته حسابولی چې ښځې سر کمه سونه ده، نو چې کله د کاکا ضرورت راشي نو ورته یې دا راکړه چې خرڅه کړم، دا د ده ده. نو زرګر نه به تپوس وکړي چې توله په څو ده، به ورته وایي چې ها په 3 لکه ده، نو 9 لکه د هغه شو، 3 د سر خپلې دي 12 لک روپۍ شوې، په 12 لکه به په تقسیم 40 کې زکات به ادا کړي. نو په دې کې موږ څه کوو؟ دا څیز په هغه وخت کې موږ بې احتیاطي کوو چې کله موږ وایو د زکات ورځ راشي، نو موږ وایو دا سونه زما د انګور ده او زما د لور ده او زما د ښځې ده، زکات نه ورکوو. او چې زما د حساب او د کتاب وخت راشي چې ما ته د پیسو ضرورت دی او زما ایمرجنسي ده، نو بیا موږ وایو دا ما کړې ده، دا به ماله راکړې. نو په دغه ټولو صورتونو کې به د کور مشر د دې سونې څه کوي؟ د دې به د زرګر نه ریټ معلوم کړي چې څومره یې ورته ووي، بیا به تقسیم 40 کې او زکات ورکوي. دا یاد ساتئ. نو دغه د زکات متعلق یو څو خبرې وي، چونکې په دې ورځو باندې په دې موقعو کې خلک زکات ورکوي. زکات به ورکو چاته؟ زکات خو به ورکو موږ مسلمانان یو، د دې نه انکار نشو کولی، خو ورکو به چاته؟ ورکو شریعت تا ته وایي هغه کس ته ورکه چې هغه د 1,76,000 روپو مالک نه دی. هغه کس ته زکات ورکه چې د 1,76,000 روپو مالک نه دی. که مثال هغه کاروبار دی، وړوکی غونته کې دکان دی، د 1,00,000 روپو دی، د شریعت د ته غریب ویلی دی. یا یو کس داسې دی چې هغه سره مثال عام روټین کې ښه دی، ګزارۍ کېږي او مثال له 100,000 روپۍ ورسره هم شته، خو آمدن یې کم دی او خرچه یې زیاته ده، ده ته هم ورکه. صفا خبره چې کم کس داسې دی چې هغه سره 1,06,000 روپۍ نشته، نو دا د زکات مستحق دی، که ورکې نه ورکې کوه. زکات دغه کس ته ورکه. چاته به ورکې؟ شریعت تا ته وایي لومبۍ شروع د خپل رشته دار نه وکړه. د چا نه وکړه؟ چې ستا رشته دار دی، چې د چا نه پیدا یې او چا څوک د نه پیدا دي، دوی ته زکات مه ورکوه. لکه مثال داسې نشو کولی یو زوی راولګي او د ده زکات وي، یاره دا پیسې زه بل چاله ورکوم، نو زه کور کې به دننه پاتې شي او دی راوالي مور لی ورکي او لور لی ورکي. نه، چې څوک د نه پیدا دي او د چا نه پیدا یې، دوی ته زکات نشي ورکولی. صدقه ورکولی شي هر چاته. د صدقې پیسې چې تا ویې یاره له 100 روپۍ د الله په نوم ورکوم، دا هر چاته ورکولی شي، خو په زکات کې به احتیاط کې چې داسې کس ته زکات ور نه کړي چې هغه مستحق د هغې نه وي. نو شریعت تا ته وایي لومبۍ شروع د چا نه وکړه؟ د رشتې نه وکړه. ګاونډ کې او ګاونډ کې لومبۍ ستا ورور دی، ستا خور ده، ورور دی عجز دی، پوهېږي چې ده باندې زکات کېږي او دی بس دومره ګټي چې خوري، یا ورسره شته هم نه، نو لومبۍ پیسې چې ته بل ځای ته وړئ او یا مثال داسې ځای ته وړئ چې ورګه ما یو ځای کې ښځه کړې ده او چونکې حکومت د هغې وي، نو هغه ورته وایي ما له پیسې راکړې، زه به هلته وړم. نو نه، هلته یې مه وړه، د ښځې پلار کړې مه وړه، د هغې چم ګاونډ ته یې مه وړه، دغه پیسې په خپل لاس باندې خپل ورور ته ورکړه. ستا مثال په رشته کې ستا خور ده او زکات تا وباسو، نو شریعت تا ته وایي خپل نږدې ورکړه، نو هغه پیسې راواله
او چې د خور ته ورکا. نو دا غي نرسته بیا چم گاول شو. خدا غلطه ده چې یو کس تا زکات وباسو نو ستا په گاول او ستا په کلی کې مستحقین بللا شي دي هغه ته نه ورکې او د دې ځای نه مانره او ثواب یو بل چرته وړي، دا غلطه. نو کوشش بده د دې کې ډېر احتیاط کو. بل په دې زبانه اکثر ملګری الله دې معافیو کې بس هغه یو عادت جوړ شي وي چې په دې ورځو خلک زکاتونه وباسي نو هغه مخکې نه سکه اعلان کې پیغمبر علیه السلام د دې نه منع فرمایلی چې سوال باندې کوي نو دې ودې لکه ګوره ما پکې یاد کا او ما له زکات راکې حالانکه هغه کسب داوي دا هغه سوي دا کسب وی چې هغه پیسې را جمع کوي په دې ورځ باندې یو پسې دی بل پسې دی مونږ ير دې مونږ پسې راغی نو خامخا مخ د سړي ګران دې له بخوا خور کول غواړي. بعض کس دا غلطي وکي کور کې پیسې خدای لور کې ځکه څوک راځي نو ایدته لګي لګي ورکوا سل او 200 او 1500 او دا یاد ساتي کداغه زنانه او دغه نارینه دا چې موږ نه غواړو موږ ته ویرا کراله مال راکا او ګرځي په اړه بازار کې هم ګرځي هغه ګاکو نه وي هغه پیسې ورولانه راځي هر ټیم کې راځي ګوره ما پکې یاد کا او دغه کس د 1,76,000 روپۍ د جمع کړي د دې نه پس چې د کم زکات اخلي دا زکات د کاکا نه دی شوی دا زکات او دا چې څوک یې اخلي دا ګناهګار دی. یو کس له د زکات پیسې درکې نو وګوره چې واقعي زه حقدار د دې یم کنه ما سره 1,76,000 نه کته نصاب دی نو خیر واخله کو چری زکات نصاب د سرستانه د دینه برو نو وتوایرو بل چاته ورک په ما زکات لکېږي. نو دې شیزونو کې ډېر احتیاط پکار دی. یو کس مخ کې جمعو کوم ویلي یو کس ما سره میلاو شو په هغه وخت کې نصاب 76,000 روپۍ و چونکه دا د چاندا سره تعلق ساتي نو په برزي نو نصاب 76,000 هغه ما ته مولانا سے بس دې پر تبو ګرځیدا مذهب الله پاک فضل کو وای مال خلکو پیسې راکړي 1,00,000 روپۍ خلکو رااله 1,00,000 روپۍ ګرځیدل نو بس خپل کار مو 1,00,000 روپۍ ما ته ملاو شوي ما چې سوچو کو 76,000 پورې خو ته غریب وي در 76,000 پورې ته غریب وي خو د 76,000 نه بره چې کله تعالی خلکو 24,000 روپۍ بچا 1500 درکړي د زکات او چا به زر درکړي وي دا هغه خلکو بس کیږي هغه زکات نه دي شوی. نو لږ احتیاط وکړئ او احتیاط پس کې د چړمبه ستا خور ده او دا غرنګ رور دی په چم گاون کې تا خپلوان ټول حل چاته معلوم چې او د مستحق ته حقدار دی نو هغه پیسې واواله او هغه ته ورکا